سره کوي څلور چیزونه په کثرت سره کوي ډیر زیات کوي پیغمبر فرمایي واستكثروا فيه من 4 خصال څلور چیزونه هغه ډیر زیات کوي سبق ده اې ټول روزي لپاره سبق ده یاد کا زړه وګورئ واوري څلور چیزونه په روزه کې زیات کوي نمبر 1 خصلتين ترضون بهما ربكم اے خصلتين دو خصلتونه داسې دي دا دو چیزونه په څلورو کې داسې دي چې په دې دوه چیزونه دا تکای نه دی باندې ستاره به تا ناراضه کېږي دو چیزونه تکای دی باندې ستاره به تا ناراضه کېږي دو چیزونه کوي ستاره به تا ناراضه کېږي او دو چیزونه چې نور دي د هغې نه ستا چې کوم دی خلاصې نه شي هغه به خامخا تکای اوس غوږ کېږده دو چیزونه کوم دي چې ما نه زما رب راضه کېږي دو چیزونه هغه دي چې تا نه ستا رب پرې راضه کېږي اغه څه دي فشهادت ان لا اله الا الله اے د کلمې طیبه ورد زیات کوا لا اله الا الله تسبیح لاس کې والا لا اله الا الله لا اله الا الله دا ډیر زیات کوا په روزه کې یو دیوانی سکیږي دیوانی الله راضي کېږي پیغمبر وای او دویم کوم چیز دی چې الله به راضي کېږي هغه داري وتستغفرونه اے استغفار ډیر زیات کوا فکثرت سره استغفار کوا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا مشران مخکې شي دا زین خالدي شاده کسانه سیناستي مشران مخکې شي دا مشران مخکې مخکې راشي دا زین خالدي دا خلک کولاو ناس دي نو دا زین ټول خالدي دا مخکې څنګه ډکې دي زین زراشي شاوي کب دې کې کس ته کیږي ته کې نه نو دوه چیزونه داسې دي چې باغې باندې الله راضي کېږي یو دا دی چې لا اله الا الله ور ډېر زیات کوي روزه کې دویم دا دی وتستغفرون اے استغفار ډېر زیات کوي په دې دوه چیزونو خو الله خوشاليږي الله راضي کېږي اے دوه چیزونه چې دي هغې نه زما ستا خلاصې نشته یو دا دی دو چیزونه څه دي چې زما ستا د خلاصې نشته لا غنا بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار دو چیزونه داسې دي چې زما ستا د خلاصې نشته یو چیز داسې دی چې جنت غواړه روزه کې د الله نه روزه کې جنت غواړه او د جهنم نه پناه غواړه یو چیز شو او دویم چیز ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة اے پیغمبر فرمائے دویم چیز هغه دی چې روزدار ته افطارې ورکا روزه ماتي ورکا یو کجوره ورته ورکا یو ګوټ شربت ورته ورکا یو ګوټ لسی ورته ورکا پیغمبر وایي چاته ته ورکړلو روزه ماتي کس ته چا روزه ماتي ورکړله نسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة پیغمبر فرمائے چې الله رب العزت پدې سړي باندې چاچی چاته روزه ماته ورکړې دي د باندې الله رب العزت زما د حوض کوثر وبونه یو ګټ کو بوس کوي او د جنت داخلو دوه پورې باندې چرته تګ نشي